پاتې شي. الله اکبر. دنیا کې داسې هم څوک شته دی چې ستا د ماشومې په تهجد او په اوابین په اشراق او په چاشت باندې هم نگرانی کوي او چې پته ورته ولګي چې ټول کال تهجد کړی دي نو په آخر کې پلار ته انعام ملاوي شي. نو دا خو د دنیا انعام و چې د آخرت کې به الله کومې کومې ډالۍ ولا ورکوي. د الله لوی احسان دی په تاسو باندې. دا ګلونه صرف تاسو ته چې کوم مخامخ کاریږي دا نه دي. الحمدلله سخت کال زمونږ د پاکستان مدرسو 1,37,000 د قرآن پاک حافظان پاکستانی قوم له په تحفه کې ورکړل. ټول وای الحمدلله. 1,37,000 حافظان د قرآن د رحمت للعالمین په امت کې په ځوانۍ کې 1,00,000 سینې الله رب العالمین 1,00,000 سینې الله نور د قرآن نه ډکې کړې. دا څومره د الله فضل دی کرم دی. قاری صاحب مفکر من کېږه. شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری قاسم صاحب تاسو ته د خپل زړه درد بیان کو. دا ستاسو د بچو ضرورت دی. دا مدرسه کو جوړ شي او دا خپل شي ستاسو بچی به پکې سبب وي. تاسو به نه یې الله به درته قبر ته د قرآن کریم د تلاوت خوشبویه معطرې هواګانې در رسي په دې خاطر چې ستا خوله به شامل وي په دې مدرسه کې، ستا پیسې به شامل وي په دې مدرسه کې. ابو بکر صدیق باندې الله سلام را اولېږلو چې کله خپل ټول مال د غزوه تبوک په موقع باندې د الله په لار کې ورکو د جبریل امین علیه السلام راغې او رحمت للعالمین ته فرمایي الله فرمایي په ابو بکر صدیق می سلام وایا. الله اکبر. او تپوس ترنه وکړه ابو بکر ما نه خفه خو نه یې؟ الله ابو بکر صدیق صاحب ته وایي ما نه خفه خو نه یې؟ ما نه راضي یې؟ ټول مال د مال راکو نو زه خو غریب نه یم، زه خو غنی یم. د دنیا ټولې خزانې خو زما په لاس کې دي، نو زه به تاله دومره درکم ته به حیران یې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي الله تپوس کی چې ابو بکر صدیق زمانه خفه خو نه دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو. وی د الله محبوبه زه به د الله نه ولې خفه کېږم؟ زه د الله نه ډېر راضي یم، زه د الله نه ډېر خوشحاله یم. جبریل امین علیه السلام واپس راغی. نبی علیه السلام ته فرمایي الله او فرمایل چې ابو بکر زمانه راضي دی نو زه ترنه هم راضي یم. د هر چا مال الله د خپل دین لپاره نه قبلوي. دا خو ابو الدحداح و رضی الله عنه چې خپل باغ یې د الله د دین لپاره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په جولۍ کې کېښودلو. یتیم راغی. د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم ته وی پلار مې مړ دی، د کجورو یو باغ یې راته پاتې دی، دیوال ته نه وهم، دیوال چې سیده کوم یو کجوره پکې د ګاونډي راځي. ګاونډي ته مې سوال مینت وکړو د کجورې ځای راله نه راکوي. ما ورته وی را خرڅې که را باندې په پیسو یې رالم نه راکوي. د الله محبوبه زما سفارش وکړه. یتیم یم، سبا له مې څوک په مال قبضه ونه کړي، زه د خپل باغ نه چاردیواري تاومه. د دواړو جهانو سردار مبارک ورلاغه ګاونډي را وغوښتلو. بعضې روایتو کې راځي یهودي و. نبی علیه السلام ورته وی دله د کجورې دا ځای ورکه که نه؟ هغه ورته وی نه ورکوم. نبی علیه السلام ورته فرمایي په بیه یې ورکه. هغه وی نه ورکوم. وی په دوچند دې ورکه. وی نه ورکوم. په دریچند دې ورکه. وی نه ورکوم. نبی علیه السلام مبارک په محفل کې اعلان کوي تاسو کې څوک داسې صحابي شته دی چې د ده په مو مانګي قیمت باندې د ده نه د کجورې دا یو ځای د دې یتیم دپاره واخلي او الله رب العالمین به هغه له په جنت کې یو ښکلی ښایسته محل په ډالۍ کې ورکي. نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک کله اعلان وکړو د هغه نه بل لوی ضمانت کوونکی ګرنټر څوک کېدلی شي؟ ابو الدحداح رضی الله عنه پاڅېدلو او هغې د دې یتیم ماشوم دې ګاونډي ته وایي ما پېژنې؟ هغه ورته وایي او هغه ورته وایي او دا خو درته پته ده د کجورو سوری ګور دی او خلق پکې غرمې تېروي. وي او په دې هم خبر یم، په دې هم خبر یې چې زما د باغ کجوره د